نو خبره مې د شب بارات د شپه کوله زما محترم دا داسې شپه ده چې په دا شپه باندې الله تبارک وتعالی د براءت اعلان کوي د تمام مؤمنانو د جهنم نه. الله فرمای د تمامو مؤمنانو د جهنم نه د براءت او د آزادۍ اعلان نن شپه کوم. لیکن د هغه بنده کم بنده چې په دا شپه کې لږ ماته رانږدې شي، په دا شپه کې الله راکوزیږي، بنده ته اعلان کوي، بنده پاسه د شپه کې دا شپه د ماسخوتن نه شروع کیږي تر صبحی پورې دا شپه ده. د ماسخوتن نه پس الله تبارک وتعالی په ټول کال کې خصوصي یو پیکیج ورکړی دی مؤمنانو ته. بلکې که یو خبر وکم د نبی علیه صلات وسلام مبارک امت ته او الله بذات خود اعلان کوي مؤمنانو ته چې پاسه اعلان کوم د رب د طرف نه. څوک دی چې مانه رزق وغواړي چې د رزق ډیری ورته ولګوم، څوک دی چې زمانه عمر وغواړي چې عمر کې برکت واچوم، څوک دی چې زمانه چې څه غواړي ما رب نن اعلان کړی دی چې په دا شپه کې زمانه بنده څه وغوښتل ما د رحم انتها کړې ده چې څه غواړي ورکوم به زما محترم. نن داسې معظمه شپه ده په مؤمنانو باندې، بلکې د نبی علیه صلات وسلام مبارک په امتیانو باندې. مقصد زما محترمو د الله رضا ده، بس چې الله رضا کوم په دا شپه کې کنټیکټ رابطه د الله سره جوړه شي چې الله به څنګه رضا کومه. گویا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په لار روانو یو نوجوان را روانو ترخ کې د شرابو بوتل نیولې دی. گویا مونږ کې الله نه یره نشته جینو، ترخ کې د شرابو بوتل نیولې دی او شراب یې داسې کول د عمر فاروق ورته د لرې نه خیال شي. چې خیال یې ورته وشو عمر فاروق رامنډه کړه رضی الله تعالی عنه، وایي څه دي د سره؟ دی اوس یارېده ټول ګړبېده او زه به ووایم ضعیف العمر انسان و، کمزوری و، ټول ګړبېده د یارې نه. د عمر روب او دبو داسې و. د هغه د پیغمبر د هغه په باره کې فرمایلي دي عمره چې په کومه لار ته تېرېږي نو شیطان لار بدلوي تښتي وي عمر را روان دی. ټول څوک سره سبحان الله. نو چې شیطان ته تښتي نو ما اوس تاسو مجال دی. وی ګړبېده چې عمر راته څه ونه وایي. عمر فاروق ورته وایي بابا وایا څه دي د سره؟ وایي جی څه نه دي اوس د خولې نه. وایي جی پی دي را سره پی دي جی. نو عمر فاروق ورته موسکی شي وایي سپینه ګیره دی او دروغ وایي. الله دې موږ د دروغو نه وساتي. دا سپین ډکي چې په مؤمن باندې ولګېږي که نه بس الله وی دا ستا دپاره پیشنګویي ده د مرګ. بس تیاری کوو زما طرف ته د راتلو تیاری کوو زما ستا د ملاقات وخت نږدې دی. بس وی سپینه ګیرې دی او ته دروغ وی. وی قسم دی که دروغ ویم. نو هغه وی تر وباسه چې څنګه یې رابار که بوتل او د یرې نه ته بوتل پرېوته چې څنګه بوتل پرېوته مات شه پیتې اوبهېده زما محترم ټول څوک سره سبحان الله. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي وی قسم دی د الله په ذات قسم خورم چې ما ولیدې چې شراب ما په خپله ولیدې شراب. خو دا څنګه؟ هغه ورته وی حضرت وی ما چې کله نه دغه بوتل ترخ کې واچو ما عهد وکړو په سچه مې الله سره داسې وعده وکړه چې الله قیامت به سبا شي. نن مې د معافی اعلان وکړه خدایه قیامت به سبا شي خو د شرابو ګوټ په خولې ته دننه نه کړم. دا رب ما سره دا معامله وکړه. عمر فاروق ورته وایي هغه زه یم خو د دې پیو نه لوګي بهیږي، لوګي ته اوځي داسې خیږي ته. زه دا وایم دا پی دومره ګرم یشیږي څنګه؟ هغه ورته جواب کوي حضرت وایي څنګه چې زما زړه د ایمان په جوش باندې یشیږي داسې دا پی م یشیږي که نو خبره دې پورې کوم الله دې زمونږ زړونه د ایمان په جوش باندې ویشي. ټول وایه آمین. یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا سلام